اول اشکار شنزاری وګورا اشکار شنزاری وګورا وخمازی ګرد مدینه وګورا وخمازی ګرد مدینه وګورا. استاسو د دې نن زمانه د فتنو ته وګورئ. قادیانیت یو عظیمه فتنه ده، د دې نه لویه فتنه بله نشته. ځکه جناب محمد رسول الله متعلق الله قرآن کې ویلي دي چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی، او د خاتم النبیین مطلب دا دی چې د نبی علیہ السلام نه وروسته د یو نبی او د یو پیغمبر دنیا ته راتلل د سره ممکن دی، دا کېدی نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه اخیری پیغمبر یم، ما نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته، بل پیغمبر به نه راځي. دا فتنه په پاکستان کې ډېر په زور شور سره روان او ډېر لوی لوی خلک هغه د دې سپورټ کوي باقاعده. حالانکه زموږ علما فرمایي چې که یو سړی د پیغمبرۍ دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم او چاته دا تپوس وکړو چې تا سره ستا په پیغمبرۍ دلیل څه دی، نو دام کافر شو، ځکه چې دا تا په قرآن کې شک وکړو. دا دې سړي د پیغمبر په خبره کې شک وکړو. الله وایي چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی، رسول الله فرمایي زه خاتم النبیین، زه آخري پیغمبر یم، ما نه وروسته بل پیغمبر نشته. نو چې ته دا تپوس کې چې تا سره ستا په پیغمبرۍ څه دلیل دی، نو تا شک وکړې چې د الله دا خبره دا به ټیک نه وي. تا شک وکړو چې د رسول الله دا خبره به اخوا ویل دا لفظ د سړي په خوله باندې نه راځي. د پیغمبر په خبره کې دې شک وکړو، د الله په خبره او په کلام کې دې چې ګبنیانو شک وکړو، نو په قطعیاتو کې دې شک وکړو. په قطعیاتو کې شک دا کفر، دا په قطعیاتو کې خبر. دا زمون په ملک کې ډېر په زور شور سره روان، خو الحمدلله زمون دی پاکستان ته الله ډېر بیدار علما ورکړي، او الله دې دا علما نور هم سیوا او علماء حق ورته ورکړي. ټیک دا علماء سوء بم پکې د مال او د دولت په وجه باندې خلق ایمان پرې، خلق ایمان پرې. ما بلو زم یو ځای کې خبره وکړه، ما وی تاسو وایئ چې هغه ملا دی دغه ملا دی، هغه هم دا خبره کوي او ته داسې نه کې، دا بله ته بل شانې کې، هغه بل شانې کوي، هغه د فلانی ملګرتیا کوي ته مخالفت کې. نو ما ورته ووی چې دا خو د دې اخري زمانې موږ خلک یو، د اخري زمانې خلک یو او د فتنو د زمانو خلک یو. موږ خو ډېر زر ګرفتاریږو، موږ خو په 100 روپۍ باندې هم دوکه کیږو، او بیا خو موږ یو د فتنو په زمانه کې، په هغه وخت کې راغلي یو چې یو زبردست د ازمیخ او د امتحان دور نه علما، طلبا، نیکان، صالحان خلق دا تیریږي روان دي، دا روان دي مسلسل، او په مخالفو خلکو بېدینو خلکو کې
دا خبره په ذهن کې مضبوطه او کلکه پرته ده چې په مخ د ځمکې ناکاره خلک هغه علما دي، په مخ د ځمکې ناکاره خلک د دین طالبان دي، په مخ د ځمکې شرپسنده خلک پټکو ولي، په مخ د ځمکې ناکاره خلک هغه ګیرو ولي. دا په ذهن کې کېنولې شوې خبره او د هغې اصل وجه دا ده چې دا د دغې بېدینو خلکو په ذهن کې دا خبره ځکه کیني چې هغه چېرته د علماو مجلس ته نه راځي، هغه چېرته د نیکانو صلحاو مجلس ته نه راځي. تاسو خیال ته راله په دې معاشره کې ګرځه چې کوم ځای کې خلک ناست دي نو تاسو به چېرته ونی نه چې د ډاکټر غیبت یې شروع کړی، د ډاکټرانو غیبت کوي. دا به تاسو چېرته نه لیدلي، تاسو به چېرته نه لیدلي چې د یو انجینیر غیبت یې شروع کړی، تاسو به چېرته نه لیدلي چې د یو وکیل غیبت یې، مثال په طور باندې تاسو به نه لیدلي چې د یو لوار، د یو ترکان، د یو زمیندار د دې غیبت یې شروع کړی. بس خو د دنیا کار کې لګیا دي او لا الټا چې تاله ډاکټر خېټه وسري اپریشن دله وکړي او ښه شي وي خدای د ډاکټر سره ډېر ښه و. هلکه تا دا خېټه چې سیرله یاره که دا خېټه راله نه سیرله خو بس مړ کېدم. نو د هغه بیا موږ صفت کوو، د هغه بیا موږ صفت کوو. انجینیر رانه شپېته و اتیا زره او 1 لک روپۍ والي د کور نقشه راله جوړه کړي مثلا، نو بیا موږ وایو یاره خدای دې خوشحاله کړي. هلکه تا نه خو 1 لک روپۍ واخېستې، خدای دې خوشحاله کړي. داسې انتظامات یې راله پکې وکړه چې مړه 15 مرلې کور به دې هر څه پکې راله برابر. نو الټه د هغه صفت کوو. خو چې په مجلس کې کښېني، که په دکان کې ناستې، که په اجره کې ناستې، که په بیټک کې ناستې، که لوبه کې، نو ستا اولنی ټارګټ هغه عالم، پټکې، مدرسه، جومات، خانقاه ده. ته چې غیبت کې نو د عالم کې، ته چې غیبت کې نو د پټکي کې، تا ته چې بد ښکاري نو پټکی درته ښکاري، ته چې سپک ګوري نو ګیري ته ګوري. په دې هره خبره ستا نه ایمان تللی دی. څوک چې داسې کوي په دې هره خبره. ولې څه چل دی؟ ټول عمر عالم ستا خیرخواهي لټولې ده. کوم وخت نه چې دی عالم شوی دی نو د مرګه پورې دی ستا خیرخواهي. ستا بچی راځي او هغې ته عالم سبق ښیي، الف با ورته ښیي، الحمدلله ورته ښیي. تی په داسې حالت کې راولېږي چې د هغه خپې څخه، د هغه خوله څخه، د هغه مخ څخه قاري صاحب په محنت او خواري وکړي. نو یو موده پس ستا د هغې څخه بچي نه تاله یو زبردست ګل جوړ کړي او د هغې د پاسه ته لګي زما غیبت کې او زما د عالم غیبت او علم په سپکې خبرې. ستا د بچي تربیت، ستا تربیت څوک کوي؟ ستا تربیت د عالم کوي. د دې عالم په سر پټکی دی، د دې عالم ګیره ده. اوس دا ته ولیکې چې د ډاکټر غیبت نه کې، د پلاني نه کې، د ډینګري نه کې، او د عالم غیبت کې. نو د دې معنا دا ده چې د عالم سره ډاکټري نشته، انجینري نشته، وکالت نشته، مثال په طور زمینداری نه کوي، ګلکاري نه کوي، خو د دې عالم سره د الله کلام په دغه سینه کې پروت دی. ته چې دشمني کې نه ته الله د کلام سره کې، ته چې سپک ګورې عالم ته نو دا عالم ته قتل نه دی. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن.
تا ته به دا ښکاري چې دا خو عالم دی قرآن وایي دا عالم په حقیقت کې قرآن داغه سینه کې قرآن داغه سینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پراته دي هغه شپه ورځ ستا د ایمان حفاظت کوي ستا د عقیدې حفاظت کوي د پیدا کېدو نه والا تر مرګه پورې عالم ستا خیرخوا دی ستا بدخوا نه دی یاد ساته ته به ورته بدخوا وې خو بدخوا نه دی ښه ته به ورته بدخوا وې بدخوا نه دی په دې حالت کې ستا خیرخواهي کوي چې ته ورته کنځل کې دوه یاران به داسې چا نه وي لیدلي دوه یاران به داسې چا نه وي لیدلي چې یو ورته کنځل او بل دعا کړي دا بالکل د علماو باندې خبره صادقه ده چې مخالفین ورته کنځل کوي او د دعا پېشمني کې پاس یا الله دا نه پوهېږي خدایا دا جاهلان دي خدایا دا بې وقوفان دي ته ورته هدایت نصیب